اوس د چکدره کې په پنی عام تعلیم کې پوزیشن اخستونکو طالب علمانو ته ایوارډونه ورکولو لپاره د یوې دستوري تابع شوی و. دستوره کې مشر میلما حلقه پی اف 97 د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر ذاکر الله خان سره د ملکن بورډ سیکریټري رفیق احمد په خصوصي توګه شرکت کړی و. دستوري تابع ګندهارا کالج اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي له طرفه شوی و چې د کالج د طالب علمانو سره په کې د پوزیشن اخستونکو طالب علمانو ملګرو او رشتہ دارو هم شرکت کړی و. دستوره کې په کال 2011 کې په ټیکنیکل بورډ په خور او ملکن بورډ کې پوزیشن اخستونکو طالب علمانو ته انعامونه ورکړل شو چې د نقدو پیسو سره په کې شیلډ او سرټیفیکیټونه شامل وو. مشر میلما سیکریټري بورډ او نورو طالب علمانو ته شیلډونه ورکړل. طالب علمانو کې د اول نه تر لسم پوزیشن پورې هلکان شامل وو چې فیصل په ټیکنیکل بورډ کې په صوبه په شمول آزاد کشمیر کې اولنې پوزیشن، جواد امین دویم او نیاز محمد څلورم پوزیشن اخستونکو هم شامل وو. دستوره کې هلکانو مزاحیه خاکي سندري او نظمونه هم وړاندې کړل او سامعین محظوظ کړل. دستوره ته د وینا په وخت د کالج پرنسپل او منیجینګ ډایریکټر خالد سیف الله او نورو د پنی تعلیم په اهمیت رڼا واچوله او ویل چې موجوده دور د هنر دی او د زده کړې نه بغیر کې انسان هر څومره تعلیم یافته وي خو نیمګړی ښکاري. دستوري ته د وینا په وخت مشر میلمه ډاکټر ذاکر الله خان ویل چې د پنی تعلیم نه بغیر د ترقۍ تصور نیمګړی دی. د طالب علمانو زور ورکړو چې د تعلیم په حصول توجه ورکړي او خپل ځان یوازې د علاقې صوبې او ملک نه د دنیا په سطح په اول نمبر راتلونکو کې بریالي کړي. ډاکټر ذاکر الله خان د ویکیشنل کالج چکدرې درجه ټیکنیکل کالج ته چتولو منزوري باوجود پایل د سری پیتی نظر کېدو باندې د خفګان اظهار هم وکړو. محمد اسرار خیبر نیوز چکدره.